السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو د ناجیزه سړي زوی د یو ویډیو چې دغه کړله جوړه کړله په 20 اګست باندې نشر کړه، ماله مخې لرله. راځئ دا ویډیو وګورئ. د تلو دپاره تیار یم پاکستان کې زه نه سیاست کوم او نه په پاکستان کې اوسېږم، خو ما د اټک د جیل نه وباسئ. بله د دغه یو خبره کړې ده چې بالکل دغه خبره هم رښتیا شوه، حقیقت ښکاره شو چې عمران خان د یتیمخانو نه چې کومې جینکۍ بوتلې هغه چا لتلې او کوم خلکو ته هغه سپلای کېدې. عمران په دغې باندې هم چې دی روشني واچوله. عمران خان ویلي چې کوم عمره جینکۍ به ماله د یتیمخانې نه راتلې او ما به استعمالولې، بیا به دغه شان د نور د پی ډي آی چې کوم غټ غټ عهدو باندې کوم خلک دي هغوی ته به هغه پارسل کېدې. دغه شان چې د عمران خان چې کومه ښځه ده بیرني، نو د هغې به هم چې کوم دی ځان دپاره جینکۍ راوستې. نو کتونکو دغه شانتې عمران خان د اټک په جیل کې دومره روړې او دومره چغې ووهلې، زه وایم چې دومره به یو ټیزن ګیدړ به هم چې داسې روړې او داسې چغې ونه وهي. کتونکو دغه ستاسو هغه امین او صادق او امت مسلمه لیډرو چې د خپلې خولې نه وایي چې د یتیمخانې نه به ماله کوم عمره جینکۍ استعمالېدو دپاره راتلې، او دغه هم ظاهروي چې زما برطانیه کې زما ناجایزه اولاد بالکل شته، زما هلته کې جینکو سره دغه شانتې یارانې وې، هغوی سره به ما غلط کار کوو، د هغې نه د هغوی اولاد شوی دی، خو زه دغې اولاد تلو دپاره هم تیار یم. دا ویډیو به د خپلو ملګرو ته مخکې شیر کړئ، کوم چې د پی ټي آی والا کوم کارکونان دي او عمران خان سپورټ کولو والا دي، دا به مخکې د خپلو ملګرو ته شیر کړئ. دا خبره که د عمران خان په جیل کې اټک په جیل کې ډیل کړی دی او دا خبره کړله چې زه هرې خبرې ته تیار یم، ما به دا کار کوم، ما به هغه کار کوم، ماله به د یتیمخانې نه ښځې راتلې او هلته به ما استعمالولې. یوه خبره ویل دا کړله، او بله خبره چې زما په برطانیه کې چې کوم نه نو د بلې ښځې نه ناجیز الواد دی، او هغه هم درته ښیم چې هغه زما ناجیز الواد دی. نور هم داسې ډېر بکواس کړی دی، خو ویډیو ډېره اوږده وه، اوږده کېږي، نو په دغه وجې باندې زه دا دوه خبرې کوم دي دا ما ته دغه کړې، نو ناجیزه دغه ته ښیم، خبره ته ښیم چې کله د یتیمخانې د ښځو خبره چې کومه کړله نو هغه نور څوک نه دي، هغه د دوی تنداریانې دي، د دوی ورنداریانې دي، د دوی خویندې دي، د دوی چې کوم نه نو مور به وي، چې کوم نه نو دغه ښځې چې کوم نه نو دوی کله مخکې ځکه دوی خو د امریکایانو غلامان دي او د ډالرو دپاره خرڅ شوي دي سره د فضلالرحمنه، ځکه چې په ډالرو باندې صرف کونه هم ورکوي، کونه. اورې انګریزانو مخکې دا خبره کړله چې که موږ د دوی نه ښځې ماخلو په ډالرو کې، نو هم زموږ نه به خپله ښځه منې نه کړي. هغه کردار دا دی. اورې دا د دوی ښځې تل دي عمران خان استعمال کړی دي. عمران خان به د خپل مال نه څه زکات مکات ایسته، نو هغه دوی له ورکړی دی، دوی په دغه خټه کې اچولی دی. دومره نمک حرامه دي، دومره بې غیرته دي. او کوم ناجیز الواد چې کوم دی که نه، ناجیز الواد چې دا یادوي چې د ده د خولې خبره ده، نو ناجیز الواد یو دا سړی په خپله دی، یو مولانا فضلالرحمن چې کوم څومره زامن دي، که 4 دي که 5 دي، هغه د عمران خان نه شوي دي، ځکه چې د مولانا ډیزلي چې کومه ښځه چې کوم ده نو هغه عمران خان غول ده او دوی ته شوي دي، او کوم کارکونان چې دي نو هغو میندې چې عمران خان غول دي او دوی ته شوي دي. صحیح ده چې کوم سړی په عمران خان پسې بکواس کوي، او دغه دا خبره ده کوم چې د خپله خور او مور په خلکو باندې په دې وجه باندې کنځي چې پردی خور او مور وایي زما قاعده خور او مور مه کنځنه وایي، ستا خبر څوک نه کنځي. په دې وجه باندې زه سپک لفظ استعمالوم. دا دومره د کورنۍ ښځې بچی دی که نه، دا د ناجیز سړی الواد به دې په مور باندې، دې په خویندو باندې، به دې تنداریانو باندې، به دې د دې سړي په تنداریانو باندې، په میندو باندې، په دې په دغه باندې تمام ځنګلیانو دغه خره ختل دي. ځکه د عمران خان په باره کې د لفظ استعمالوي. کوم ناجیزه الواد چې دا وایي چې عمران خان په باره کې عمران خان وایي چې زما په برطانیه کې ناجیزه الواد دی او زه پرې قایل یم په هره خبره باندې. ناجیز الواد نور څوک نه دی، د مولانا فضلالرحمن نه واله
د کارکونانو پورې دا ناجیز الواد ده. والسلام.